السلام علیکم ملګرو. یو ملګری مان دا تپوس کوي چې پی او آر پالیسي به کله ایشو کیږي. نورجان، پی او آر پالیسي یا ای سی سی چې دنو کینسلیشن پالیسي دا چې دنو ډېرې لاړې او ډېرې رالې، خو وخت سره چې دنو قانون بدلیږي او پالیسیان راځي. په دې کې 2015 پالیسي وه، 2015 پورې چې چا سره کارډونه وو هغه کینسل کېدی شو. چې نادره والا به نه کول، نو مونږ به چې نو عدالت ته لاړو، عدالت کې مونږ کینسلیشن لپاره درخواستونه جمع کړل، نو هغه به کینسلیشن به وشو. د هغې نه پس بیا راسې کار وشو چې نورې پالیسیانې رالې. 2021 کې یو پالیسي راله، نو چې کوم 2021 کې پالیسي راله هغه عدالت په هغې کې ده وویل چې تاسو خو صرف د افغانیانو دپاره ایښی دی چې کوم افغانیان شهریت اخلي، نو هغه کسان صرف دا کینسلیشن کولی شي، نور پاکستانیان نشي کولی. نو بیا یو کیس چې نو هغه د پېښور های کورټ نه سپریم کورټ ته لاړه. هغې کې دا وویل شي چې نه، دا خو پاکستانیان دي، د دوی حقوق تاسو وایلیټ کوئ، او یو کس چې نو هغه تاسو داسې بغیر د څه ریمیډي، بغیر د څه چې نو چارې تاسو نشئ پرېښودی، او د ده پوره حق جوړیږي چې لکه دې یو فورم ته لاړ شي، یو ادارې ته لاړ شي، او دته چې نو یو موقع میلو شي چې دې ځان ثابت کړي، او دته سرټیفیکیټ میلو شي چې یاره زه پاکستاني یم، او د ده دا پی او آر یا د ای سی سی چې کوم لالچ په بنیاد باندې اخیستلی شوی دی دغه کینسل شي. نو اوس چې اوس پالیسیانو کې چې بیا تبدیلي راغلې ده، او څه وخت کې چې یو فیصله رااله، هغې فیصلې کې چې ده وویلو چې چېره تاسو به ځئ وزارت داخله ته او سیفران ته، هلته به ستاسو کینسلیشن کېږي. خو اوس چې اوس یو نوې پالیسي راغلې ده، او په دې باندې به چې عنقریب زه یو ویډیو جوړوم، خو د دې نه پهله چې زه هغه ویډیو جوړه کړم، نو زه هغې کسانو ته میسج ورکول غواړم چې کوم کسانو ما باندې کیسز کړي دي، او کوم کسانو فارمونه چې مونږ لیږلي دي وزارت داخله ته، سیفران ته، نو هغوی دې چې ما سره کانټیکټ وکړي چې د هغوی مسلې چې زه پهله حل کړم. د هغې نه پس چې بیا به زه په دې باندې یو ویډیو جوړوم، او هغې ویډیو کې به تاسو ته وایم چې د نوي قانون کې څه ویلې شوي دي، او څه اسانتیا چې هغه پیدا شوي دي، او څومره وخت کې چې لکه ایکسپیکټډ ده چې ستاسو دا کار چې هغه راټول شي. ډېره مهرباني. السلام علیکم.